حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د غټ کردار او د غټ سیرت مالک د شرم او د حیا چې کوم صفت ته دا په د کې ډېر زیات سنن ابن ماجه کې دا روایت موجود ده ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. روایت وجده خلاصه در تبینما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ما په امت باندې په ټولو نه زیات رحم کول ول صحابي آغا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر الله عمر د دین په معاملہ کې په ټول نه زیات سخت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. واصدقهم حیاء عثمان او په ټول نه زیات حیادار هغه عثمان رضی الله تعالی عنہ ده. واقضاهم علی او د فیصله په لحاظ باندې په ټول نه زیات علم په ټول نه ښه فیصله د حضرت علی کرم الله وجهه سره ده. او د غرنګ مختبه نبی وای د حلال او د حرام په منځ کې فرق یعنی د فقه چې کوم مسائل دي د زیات علم حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ سره ده. او دغه سي د میراث کوم مسائل دي دا د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ سره ده. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الا وان لكل نبي امينا وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. وای د هر نبی سره یو امین خمخوي وای د ما د امت امین چې کومه د امانتداري هغه حضرت عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ده. نو اصل کې دغه روایت بیانولو مقصد دا ده چې په دې روایت کې دا لفظ راځي واصدقهم حیاء عثمان د شرم او د حیا په لحاظ باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا په ټول نه دی پاسو اسه خو ټول صحابه کرامو کې شرم او حیا موجود او الحمدلله خو په دکې دا صفت دا ډیر زیات دا کردار په دکې ډیر زیات دغه رنګ په مسلم شریف کې دا یو روایت موجود ده وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ په کور کې ناستو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اجازه وغوښت دراتله کې اجازه وغوښت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته اجازه ورک چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه اول ناستو ورسته هم دغه ناستو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دراتله کې اجازه وغوښت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه ورک خو چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول ناستو ورسته هم دغه ناستو په درم نمبر باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړ اجازه وغوښت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول خپل کپڑے سره سم کړل او خپل چې کوم ځانو هغه سره سم کو په انباد اجازه ورک چې کله د راغیا په انباد ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها د دغه پراتلک باندې د داسې اهتمام کولو وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پښتنه وکړه چې ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او عمر فاروق هم راغلی وو خو تا دومره اهتمام نه وکیا د د پر اتک باندې تا داسې ولې اهتمام وکیا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الا استحي من رجل يستحيي منه الملائکه وای زه د داسې کس نه حیا نه وکم چې هغه نه فرشتي هم حیا کوي نو د حیا د شرم په لحاظ باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا ډیر په اعلی مقام باندې فایز د په خپل د بیانوي وای چې یو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې بیعت کړی دا په هغه لاس ما کله هم شرمګاته نږدې کړی نه ده او دغه د وجنه نو د بیعت رضوان په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس په د بل لاس باندې کې خود او دا یو فرمایل چې دا لاس د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د طرف نه ده نو څومره دا غټه د اعزاز ولا خبره ده چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د شرم او د حیا په لحاظ باندې د پټول نه دی پاسه ده او دوم حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کاتب وحی لقب هم ملو شوی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کوم وحی راتله هغه به صحابه کرامو لیکله نو ډیر کاتبین وحی وو ډیر صحابه کرامو چې وحی ولیکله خو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د قران کریم سورۃ الحجرات نمونه ست تر اخره پورې دا قران کریم اول وار حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د لیکلو
نو دا کاتب وحی دا هم ډېر غټ اعزاز ده او شرم او حیا وال چې کومه خبره ده دا هم ډېر غټ اعزاز ده. الله تعالی دې مونږ ته هم داسې د شرم او د حیا وال جوړ کړي.